अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोंग शुरू करें द लसम द बायोलॉजी ऑनलाइन चैप्टर गैसियस एक्सचेंज। नो पागा की ओसो टॉपिक शुरू मख के बकिवायु ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जबान सराजी नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli। دا دریوانه بیا راځي په لنګس کې. دا ټول زموږ سره هیومن ریسپایریټری ارګنز دي چې په کوم باندې د ګیسز ترانسپورټیشن کیږي او ځان رسي بلډ ته. اولنی ارګن پکې وایم نوز. نوز ویل کېږي also called the nasal cavities and it consists of nostrils. The external or visible portion of the respiratory system. It is the external or visible portion of a respiratory system. The respiratory system چې کوم visible portion دی او موږ ته په نظر باندې راځي هغه یو ارګن دی د respiration لپاره. It consists of nasal bone. که انارټ می ته وګورو nasal bone دی پکې بره باندې او دا دواړه paired bone دي. لاندې پکې لګېدلي دی ethmoid bone د لاندې سایډ نه او پکې لګېدلې دی cartilage. چې کله انټرنل سټرکچر ته ګورم انټرنلی نو انټرنلی په نوز کې لګېدلې دي سمال هیئرز. دلته کې موجود دی میوکس. د میوکس سره موجود دي بلډ کیفیلریز. دا خو عام د نوز د ایکسټرنل او انټرنل سټرکچر شو. راځوي فنکشن لا چې د نوز به ایکچولی فنکشن سوي. فنکشن اف نوز. فنکشن کی تاولنے فنکشن وایم چې it helps in the cleaning up air. cleaning up air کوي یا filtration of air کوي او دا filtration کولی شي through small hairs. چې کوم small hair دی په nasal cavity کې هغه small hair د air cleaning کوي یا د air filtration کوي. بل کوي warming of air. د air ګرمولم کوي او دا کوي through tiny blood capillaries. tiny blood capillaries پکې لګېدلي دي د هغو سره د هوا پاس کېږي او ګرمېږي. next وایم چې it also helps in the humidification of air. humidification of air هم کولی شي او دا ځکه کوي چې دلته کې میوکس دی and mucus contain water. د دې فوجه باندې دا کوي هیومیډیفیکیشن اف ایر هم کولی شي. بل یو فنکشن دا دی دلته کې چې میوکس دی نو اٹ آلسو ټریف ډسټ پارټیکل. ډسټ پارټیکل هم کولی مطلب دا چې ډسټ پارټیکل هم ټریف کولی شي دننه یې ریسپایریټري سیسټم ته نه پرېږدي چې لاړ شي. ټیک شو. مطلب دا دی چې اٹ هیلپس ان ډیفینس. دې ته موږ وایو فرسټ لاین ډیفینس. په دې کې هم هیلپ ورکولی شي دننه یو فیتوجنک پارټیکل باډۍ ته نه پرېږدي. ټیک شو. دا خو سره عام فنکشن شو د نیزل کیویټي یا د نوز. ایکسټرا فنکشن کوم ګورو د نوز سمیلنګ هم کوي. سمیلنګ ته موږ دویم نوم وایو الفیکشن. دلته کې نرو راغلی دا د هغې نوم دی الفیکټري نرو. نو الفیکشن هم کولی شي سمیلنګ هم کولی شي او د دې نه علاوه اټ آلسو هیلپ in speech. په سپیچ کې هم هیلپ ورکولی شي یعنی په خبرو اترو کې هم زمونږ هیلپ ورکولی شي. ټیک شو. بل یو ارګن دی زمونږ سره او هغه ته موږ وایو pharynx. pharynx بیسیکلی یو مسکولر ټیوب دی. مسکولر ټیوب دی. دا ایکسټنډ شوی دی دا نیزل کیویټي نه او رسیدلې دی هغه لیرنګس ته.
the nasal cavity او larynx in between راځي pharynx. pharynx کا respiratory function یې وایو. نو په respiratory function کې خو یو passageway ده، passageway for air، passageway for air ده. د دې نه علاوه warming of air هم کولی شي، warming of air. دلته کې په دې pharynx کې که داسې pharynx وباسو دا nasal cavity شوه، دې کې pharynx راځي. دلته کې یو دوه ټایپ سیلز لګېدلي دي، یو ته ویل کېږي adenoids. د دې کار وایي anti pathogenic action. او بل لګېدلي دي tonsils. د دواړو یو کار دی، anti pathogenic action. anti against pathogen هر هغه سبسټانس ته ویل کېږي چې کوم یو انفیکشن دننه په باډي کې کاز کولی شي. any substance that causes infection or disease in the body we call pathogen. any substance or organism that causes infection or disease in our body is called pathogen. pathogen bacterium کې دی شي، فنجایم کې دی شي، وایرس هم کې دی شي. نو چې کله په ایر کې یا په فوډ پارټیکل کې څوک ډسټ پارټیکل وي، په دې کې پیتوجن راشي یا په دې کې وایرس بکټیریا راشي یا په کې امیبا راشي، نی پارټیکل راشي، نو دا دې کې ایز ټریفک پولیس کار کوي، دا یې نیسي، ټریفکوي، وجني، نو زموږ دا باډي د یو غټ انفیکشن نه بچ کولی شي. بل پکې داسې یو خاص خبره کوو چې pharynx کمباین پیسیجوی ده، هم د ایر دپاره او هم د فوډ دپاره. کمباین پیسیجوی فار فوډ اینڈ ایر. او د دې کمباین پیسیجوی یو پرایم امپورټنس دی، یو غټ امپورټنس دی. بعضې ټایم کې خلک داسې کولی شي چې په پوزه باندې ساه نشي اخیستلی، څه انفیکشن وي په پوزه کې، نو بیا خلک په خوله باندې هم ساه اخلي، ځکه چې دا کمباین پیسیجوی ده، د موت نه هم دې خوا د لار راغلی ده او دې خوا پردر پاس کېدی شي د ټریکیا ته بیا ځي لنګس ته. یا په بعضې ټایم کې خلک داسې وکړي چې نیزو ګیسټریک یو ټیوب دی، خلک ورته عام طور باندې وایي این جي ټیوب. این جي ټیوب نه مطلب دی نیزو فوزا، ګیسټریک سټومک ته ویلی کېږي، معدې ته ویلی کېږي. نو اکثر خلک داسې وکړي چې څه مسله وي په فوډ فایب کې او په خوله باندې څوک خوراک نشي کولی یا سټومک واش خلک کوي، نو بیا په دې فوزه باندې یو ټیوب پاس کوي سټومک ته، این جي ټیوب ورته ویلی شي. هغه هم په دې پوزه باندې کله پاس کړی شي، موږ ځکه وایو چې کله په پوزه باندې موږ دا 5 پاس کړو، نو لاندې دې خوا pharynx دی او د pharynx نه دې خوا بیا 2 پایپ دي، یو فوډ پایپ دی او یو دی وایند پایپ. نو که په پوزه باندې داسې پایپ موږ پاس کړو، نو سټامک ته موږ رسولی شو. غټ امپورټنس یې دا دی چې د کمباین پیسیجوی امپورټنس دا دی چې یو په موږ این جي ټیوب پاس کوو، او بله خبره دا ده چې کله په موږ په پوزه باندې ساه نشو اخیستلی، په پوزه کې څه مسله ده او پوزه بنده ده، نو بیا موږ په خوله باندې هم ساه اخیستلی شو. تھینک یو سو مچ. انشاءالله تعالی نیکسټ لیکچر دی موږ هم ریکارډ کوو په دې فارمیټ کې به انشاءالله او ښه سیټسفاید کلاس به انشاءالله.